کې په نیکانو باندې وکړه. او بل څه شی دی میلمه به رټې نه ګورې، هسې نه چې روټۍ وخوري. حضرت ابراهیم علیه السلام به بېل میلمه روټۍ نه خوړه. یو ځل باروت یو بوډا 70 د او یو کال یو بوډا را روان دی تالی وی. ابراهیم علیه السلام د مټه ونیو راځه باباجي ما سره به روټۍ وخورې. ښه ډېره ښه ده چې کور ته یې دننه که روټۍ ورته کېښوده. باباجي چې کوم وخت کې روټۍ خوړه نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي د الله نوم واله بسم الله وایه باباجي. هغه وی څوک؟ وی الله نوم. وی زه خو الله نه پېژنم. کوم الله؟ بس ابراهیم علیه السلام له غصه ورغله چې خدای پاکه دا مې څه ګن راوسته، دا مې څه بلا راوسته، خدای نه پېژنې. وایي زه خو خدای نه پېژنم، زما خو کور کې خپل بوتان دي خدایان دي هغوی ته زه سجدې کوم. وه خدای دا په بل غم وړې حمد وایه د ډوټۍ سره د چا؟ د الله. الله خو زه نه پېژنم. بس ابراهیم علیه السلام ډوډۍ ته کېنولی و چې خدای د دې مټې نیسم اوس یې پاسومه. ورته ویې ګوره د خدای نوم خدای پیدا کړی، خالق مالک رازق روزي خدای راکوي، نه خدای نه پېژنم. ما ته مسلې مه کوه ډوډۍ دې راوسته ما ته مسلې کې، نه خدای نه پېژنم. وایي ډوډۍ دې راته کېښوه تا را دننه کړم. وایي ځه وځه په مخه او آینده دپاره به زما زه ستا مېلمستیا به زما دلته بندی په مخه دی ښه. خو چې څنګه یې وویسته نو فورا جبریل علیه السلام الله راولېږه. وایي هغه مېلمه دې ورټو دې شړه. وایي ګوره د الله نوم یې نه اخېست، ما سره د خدای په نوم باس وکړه، خدای نه پېژني، بوتانو سجدې کوي. رب العالمین وفرمیل ای ابراهیمه دا دې چې څه وي زه ترې خبر یم، دې چې کوم شرک کوي زه ترې خبر یم، دې چې ما سره دشمني کوي زه ترې خبر یم، دې زما نوم نه پېژني زه ترې خبر یم. بیا مې ولا اویا کاله رده د خواهش مطابق ډوډۍ ورکړه. 70 سال مې ورکړه. یو ورځ دې میلمه شو نو دې رټه. میلمه ولې رټې؟ که کافر هم دې نه به رټې. اکرام الضیف که مسلمان دی او که کافر دې رټې به نه. ولې دې ورټه میلمه؟ اوهو دا مې څه وکړل. په منډه ورپسې ابراهیم علیه السلام لاړ، لاره کې را لاندې کړ. باباجي زه معافي غواړم راشه. نه نه بچې نه پرېږدم دې چې ته راشه. په زور یې راوسته. باباجي کوم الله چې ته نه منې، کوم الله سره چې ته شرک کې، کوم الله چې ستا اړه کې نشته هغه الله زه ملامته کړم چې دی ما نه مني او یا کاله مې ډوډۍ ورکولې دی ورټه. هغه الله ورته راولېږلم اله شابه ما سره به دا روټۍ پوره کې. باباجي سترګو نوښ کې روانه شوې. ښه هغه رب چې زه دشمني کوم ما سره دوستي کوي، هغه رب چې زه نه منم ما مني او ما یادوي ما ته دا رب وښایه او ما په خپل دین که کلمې شهادت ووې الله پاک هغه باباجي مسلمان کړ. میلمه به رټې نه، تندې به ورته نه ګونجي کې. اوس به کوربه څه کوي؟ دا خو د کوربه دپاره شو. اوس به میلمه څه کوي؟ میلمه چې راشي نو تنګول به نه کوي. دام قانون کې واوره بالکل به تنګول نه کوي کوربه میلمه. رسول الله مبارک فرمایي ولا يحل له ان يسوي عنده، دله دا جایز نه چې ورسره دیره شي حتی یحرجه یا یحرجه، په حرج او په تکلیف کې واقع کې دا به نه کوي. زمونږ په دې نفت العرب کې یو واقع راغلی ده. یو میلمه راغلی و چې هلې چرګه راوړې وه کوربه نو هغه دیره شو وطن او روزانه به ورته وایي دا چرګه ګورې ما تا له لویه کړې ده. په سبا به ورته بیا وي دې باندې ما ډېرې ښه دانې خوړلې. خدای مو به خلک تعاون وکړي. ښه موږ دا کار کیدی شي انشاءالله دې راتلونکې هفته کې ښه ختم راوړله او کیدی شي راتلونکې هفته کې موږ دا کار د مدرسې او د جومات شروع کړو انشاءالله. پیسې کمې دي او پیسې به ډېرې زیاتې لګي نو لږ تعاون وکړئ. ګورې موږ بار چندې نه غواړو. اگر چې بعضې دوستانو د یو ځای بل نه پیسې را لېږلي دي موږ ته، هغه په هغې باندې موږ دا خښته مخته او څه سودا مودا ته اراده ده، هغې له دې الله د دنیا او د آخر خیر او برکت او خوشحالۍ ورکړي. او تاسو لم دا به انشاءالله ستاسو په دې تعاون او په مدد الله پاک پوره کوي انشاءالله العظیم. موږ عامې چندې نه غواړو او نو ګرځو چا پسې چې چندې را چندې را. په خدای مو ایمان دی او د خدای کور دی او د خدای جومات او مدرسه را انشاءالله الله به پوره کوي که خیر انشاءالله. بهر کیف په حرج کې به نه واقع کوي. نو هغه چې نو هغه چرګار به به یادول نو یاره تا ما دا چرګه ګوره ډېره په مینت تا لپاره لویه په محبت تاله لویه کړې. بیا به بل او دیره دی او زینه د ظالم بچې دیره دی او هغه وله ډوډۍ راوړې او دیره دی څو ورځې ورته تېرې کړې او هر وخت به وي په دې چرګې ما ډېر ښه خوراک خوړلی دی. هر وخت به وي دا چرګه ما ډېره تاله په مینه ساتلې وه چې شپږ ورځې تېرې شوې هغه کوربه لاړه چرګه یې واپس راوویسته. خدای خاطر وکړه دا چرګه واله خو موږ ماف کړه. یو پیر صاحب و پیر صاحب مرید میلمه شوی. تاسو ته خو مې پخوا به خلکو ډېرې ورځې تېرولې نو چې هغه به کله
شپه به یې تېره کړه روټۍ به یې وخوړل سار به ته یې مرید تپوس وکړو وی حضرت ایثار به یې او که ځای به وی نه ایثار یم ورځ به بیا تېره کړه نو پیر صاحب و نو ښه خوراکونه به یې پرې وخوړل نو سار چې به شپه وشوه بیا ورته حضرت ایثار به یې که ځای به وی نه ایثار یم نو بیا ایثار به شو بیا به یې پرې روټۍ وخوړه نو چې بیا به شپه تېر سار به یې بیا تپوس وکړو حضرت ایثار به یې که ځای به وی نه له ایثار یم چې څلور پنځه ورځې تېرې شوې که نه په بل ورته بیا تپوس وکړو وی حضرت تاسو به ځای کې ایثار به یې وی نه زه به ایثار یم وی ښه موږ به درنه لاړ شو ته ایثار شه خو موږ به درنه لاړ شو باقي وی که کوربه څنګه دی لکه وی چې میلمه دي کوربه به غل نه دي نو مال به وتښتي که نه بس موږ به د تار څه پرېږدو او بس سلام علیکم دا خو لوی مصیبت دی نو داسې به هم نه کوې بس ګوره چې دعوت یې درکدله او رالې ښه دویمه خبره بې دعوته به هم ګورې نه دی بعضې وخت کې ګوره ډېر خلک بې دعوته دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې څوک بې دعوته چا کره لاړل دخره سارقا و خرجه مغیرا وی غل ورننوته او ډاکو راووته او چې دعوت دله درکړي خط دله کور ته راغی یوازې به دی بس دی به نه لګي ډېر خلک ایثار خط راشي زامنو ته وی داسې کار دی هغه زه خو زه کار لدم او بچې ټول ورشئ ښه بیا خفه کېږي غون ورشئ خفه کېږي په دې غون ورتلو خفه کېږي او یړه دې راله وچو ته وی خفه کېږي تا ته یو خط رالېږلي یو کس بس خبره خلاصه دویم به نه بوځې در پسې کور ته راغې د ما واده دی او د سیل مې به ټول راځې بس بیا تکړه شوه ته د سیل مې خو د سیل مې معنا دا چې د کور کې څوک دی هغه راشي نه صاحبه چې په محله کې وادي نو که رده رشته داران لور نو صاحب په باجا بامخیلو کې چې تال ته وادي که نه نو ټیلیفون به ورته وکړې د ترور د لور د ماما د زوی د نوسي د کړوسي د پلانکي واده دی ګورئ ما ته یې ویلي ټول به د سیل مې راځئ نو هغه خورلڼې او خورځې او لوڼه چې څومره هم ټول راوغواړي نو په یې وردېره کړي دا به نه کوي دا ګناه ده شادي حالونو کې دا شی ډېر زیات دی زه خو نه ځم دی شادي حالونو بادي حالونو ده ډېر مې څوک مجبوره کړي او بس اکثر مې بوځي نکاح ده یا د نیکان خلک یې بعضې د بشیر جان دوستاني پکې بعضې دا مخامخ ناست دی نو ما بوځي چې ته نکاح وتړي یا دوه درې خبرې وکړم نو زه ورته خپل ټیم وښیم ولې شادي حالت کې چې وایي اته بجې ډوډۍ ده که نه نو 12 خلاصېږي او اکثر پکې ټنګ ډکور هم وي ټنګار هم پکې خېږي نیکان هم پکې شته هر قسمه پکې شته دی نو په دې شاهدي حال کې سي اکثر مونږ ته خلک وایي مونږ خو د 300 تنظام کړی و هغې ته م ویلي 600 رالل د 300 کړی 900 رال په دې پیښور کې یو قسم قوم ګرځي چې په دې هم پوه کړم احتیاط وکړئ احتیاط پیښور کې یو قوم ګرځي هم دې پسې ګرځي پردو ډوډو پسې هغوی څه چل کړي کباړ کې هغه په 100 روپۍ پتلونه اخیستي کباړي او کبال کې هغه د 100 روپو کوټي هغه ځان لا اچولي او سپری مې په ځان مګلي او خو چشمې نه لري هغه 15 روپو والا تورې چشمې هغه اچولي او کونټۍ په لاس کې نیولي صاحب بوټان یې کباړي اچولي پالش کړي وي او چې په شادي حال ورشي که نه هغه ته څوک ویلی شي چې مه راځه کارډ شته که نشته هغه هم سوچ کړي چې پلار به وي د زوی مې میلمه دی او زوی به وي د پلار مې میلمه دی او یو به وي چې دا مې ورته ماما زوی وي دی ترور زوی وي دی چې راشي که نه د شادي حال مخکې کوز شي او کوم سټایل یې جوړ کړي خپله کونټۍ ړقئ سلوټ ورته کېږي ګورنر صاحب راغی سلام په خیر جی حضرت دلته کښېنه ښه مزېدار کښېني بې دعوته ورننوځي چا ورته نی ویلې ځان یې ریګمال کړی دی ځان یې خشته کړی دی کښېني ښه ډوډۍ په طبیعت برابر شو خو د سیل مې وخوري که په طبیعت برابر نه شوه نو ضروري بیا بل شادي حال ته ځان رسوي دا ډېر قوم دغسې ګرځي قسم دې سره ته قسم خورم جومات کې ناست یم ما د خپل کلي یو سړی ولیده یو شادي حال ته د ډېره موده وشوه اوس مړ دی هغه سړی مړ دی خدای پاک دې وبخي نوم چې نالې بیا غیبت کې نه راځي د خپل کلي یو سړی مې ولیدو